السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه دوستانو ښه یې؟ امید دی د الله نه انشاءالله ښه به یې، روغ به یې، جوړ به یې. په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د قیمت علامات موجود شوي دي، د هغې باره کې تاسو ته وضاحت درکوو، خو ضرور د اخره پورې واورئ او هر انسان له دا پکار دی چې خپلو ګناهونو توبه وباسي، الله ته متوجه شي. حالات ډېر زیات نازک دي، حالات ډېر زیات خراب دي. الله رب العالمین دې رحم وکړي. د ټولو نه اول صحابه کرامو د قیامت په باره کې تذکره کوله، نو هغوی تپوس وکړو چې قیامت به کله قایمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب کې ویل چې د قیامت غټ 10 نښې دي. یو لوګي راپورته کېدل، دغه شانته دجال راتلل، او ورسره دابة الارض چې د ځمکې نه به یو دابه راوچتېږي، دغه شان د مغرب د طرف نه نور راختل، او یاجوج او ماجوج راتلل، ورسره 3 ځله به ځمکه ډوبېږي، مشرق طرف ته به ډوبېږي، مغرب طرف ته به ډوبېږي، جزیرة العرب کې به ډوبېږي. که تاسو سوچ وکئ نو اوس راشه دې کې کمې موجودې شوي دي. په دې کې صرف نزول د عیسی پاتې دی، د هغه نه مخکې به دجال راځي، او د دجال نه مخکې لښکر د دجال په کار دی. نو لښکر د دجال بالکل تیار شوی دی. که تاسو سوچ وکئ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د لښکر د دجال کومه تذکره کړې ده چې د هغوی د مخونه به د ډال په شانته غوڼ وي، نو که تاسو سوچ وکئ هغې تذکره شته دی او هغه بالکل موجود شوي دي. بله خبره یې دا کړې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې قیامت چې کله په عربو کې په مکه مکرمه کې داسې بارانونه وشو چې د هغې د وجې نه مکه مکرمه شنه شي، نو لهذا د دغه د وجې نه به څه کېږي، دا د قیامت علامات دي. بس په دې پسې به دجال راځي. نو مکه کې باران شوی دی، او د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ په دې نیټ باندې دنیا ترې ډکه ده، لهذا د هغې د وجې نه اوس هغه بارانونو په وجه باندې مکه چې کوم ده هغه شنه شوې ده. نو چې کله هغه شنه شوې ده نو دجال د راتللو علامات موجود شوي دي. دغه شان دغه دپاره کوم سټیج چې دی هغه تیارېږي. که خیال دی تاسو د مخکې ورځو کې به کتلي چې هغې له ځای ورکړی دی باقاعده، په 2 کاله کې به هغه برابرېږي. په هغې کې را 3 کاله وشو د هغې په تیاري باندې چې د هغې دپاره به خپل نورې، خپل سپوږمۍ به خپل باران به کېږي، په هغې کې خپل جازونه به خپل هر څه به هغه ترتیب روان دی. باقاعده هغه ګاډي او جازونه هم تیار شو چې په هغې باندې باقاعده لیکلي د دجال د استقبال دپاره، هغه هم تیار شوي دي. نو لهذا صرف د دجال راتلل او دجال څرنګه دی، نو دغه به د سترګو په دې منځ کې به لیکلي کافر. تاسو یو تصویر کې کتلی شئ، تصویر باندې تاسو وګورئ، دا یو خبره خو دا ده چې د سترګو په منځ کې به کافر لفظ لیکلی. بله خبره دا ده چې دجال چې کوم دی په یوه سترګه به کاڼه وي، په یوه سترګه به ړوند وي. نو لهذا ټول مسلمانان الله رب العالمین ته متوجه شي. زلزلې زیاتې شوي دي، څومره ځمکې دغه شوي. بله خبره دا ده د ځمکې په جزیرة العرب کې د ځمکې ډوبېدل، دا ټول وشو، صرف د جزیرة العرب هغه پاتې و. نو د مخکې وخت کې که تاسو وکتل نو یو واده و، په هغه واده کې نر ښځې ټول ګډېږي مشترکه، الله رب العالمین هغه ټول ځای ډوب کړی دی. که تاسو وګورئ افغان په طرف باندې د پکتیکا ولایت وغیره په دې ځایونو کې د زلزلې رالې څومره ځایونه وشلېدل، څومره ځمکې دغه شوي. نو الله رب العالمین دې رحم وکړي. دا ټول نشانات چې کوم دي د قیامت دا موجود شوي دي. دوستانو دا ویډیو مخکې نور ملګرو ته مو ورسوئ، انشاءالله بس زه به په یو باندې تفصیل کوم چې د نور علامات به کم کمي، یا به تاسو وګورئ او په دې کې ډېر موجود شوي دي، هغه هم درته ښایمه. د ټولو نه اول چې غټه علامه اوس موجود شوه دجال راتللو ته بالکل نږدې، هغه څه ده، په مکه مکرمه کې باران کېدل، او د هغې سره د مکه مکرمه غیر چاپېره چې کوم غرونه دي، کومې دښتې دي، هغه شنه کېدل، او دا دواړه وشو. الله دې رحم وکړي، ټول توبه وباسي، الله رب العالمین ته متوجه شي. دوستانو چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. تاسو نور قیمتي بیانونه راشي، په دې پسې به بله قیمتي خبره څه چې جهنمي علامات په دنیا کې کم دي، دا به درته ښایو انشاءالله.